بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول له چا محتاج نه، صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپل هدایت دا محتاج ساتي. محترمو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته خاص وظیفه ده او دغه رنګې دې وظیفې ته ویل کېږي دا د سلیمان علیه السلام اسم اعظم هم دی او دغه رنګې فرمایي چې په د دې وظیفې په برکت باندې حضرت سلیمان علیه السلام ته د یمن سلطنت دا ملا شوی و. فرمایي چې د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک حضرت سلیمان علیه السلام ته ملکه بلقیس دا ورکړله. نو که د چا دواګانې نه قبلېږي نو د هغې دپاره دا وظیفه وکړي، انشاءالله العزیز دواګانې به قبلېږي. د چا څومره حاجتونه وي د ټولو حاجتونو د پوره کېدو لپاره دا وظیفه دې وکړي. د ټولو تکالیفو د ختمولو دپاره دا وظیفه دې وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک به ټول تکالیف ټول مشکلات دا حل کړي. د دې وظیفې ذکر دا په حدیث مبارکو کې ډیر زیات راغلی دی. د دې وظیفې متعلق حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه څه فرمان دی، انشاءالله العزیز دا هم په دې ویډیو کې دا ذکر کوو. د دې وظیفې وضاحت د قرآن او د حدیث سره دا دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې تا ته څه مشکل را پیښ شي نو د هر مشکل د حل دپاره د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه کوه. انشاءالله العزیز الله پاک به په خپل فضل باندې ستا د مصیبت د مشکل دا به ختموي. د پیغمبر علیه السلام عثمان رضی الله تعالی عنه ته دا وظیفه ښودلې ده. علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړی په غم کې دی، په درد کې دی او دغه رنګې د بدن درد کوي. فرمایي چې زړه ته خوشحالي نه میلاویږي او دغه رنګې هر ټایمه دا ژوند ګډوډ وي. نو فرمایي چې دوی دې روزانه 7 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم وایي، الله پاک به په ژوند کې خوشحالي راولي. په کوم ځای باندې درد وي نو په هغې باندې لاس کیږدي او دغه رنګې دا د 7 پیرې ووایي او مخکې ورو سره درود شریف ووایي. انشاءالله العزیز الله پاک به ټول مسلې حل کوي. دغه رنګې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سړی په مصیبت کې دی، یو سړی تکلیف کې دی او دا بسم الله الرحمن الرحیم وایي، انشاءالله العزیز الله پاک به د مصیبت او تکلیف دا ختموي. د وظایف کې دنیا ناظرینو کتونکو دا اعمال چې کوم دي دا ډیر زیات ناشنا دي. خو زه کله یو خبر په یو افسوس باندې کوم، هغه دا چې بعضې وخت کې هلکه وظایف او طرف ته ډیر زیات کم راځي او دا اثر نه کوي او دا کار نه کوي. نو تاسو یاد ساتئ چې اقا قرآن دی چې کوم قرآن پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی و، اقا قرآن دی چې کوم قرآن الله پاک نبی علیه السلام باندې نازل کړی و. نو چې هغه ټایم کې کوم اثر کو دا اثر به اوس هم کوي، دا اثر به اوس هم کوي. ولیکن زما او ستاسو نه 100% یقین محترمو دا غواړي 1400 سال مخکې کوم چې د قرآن یو ټکي به خپل برکات دا ښودل، نن هم هغه برکات ښودلی شي. خو که موږ داسې شو چې ځان هم داسې احساس کړو چې مکمل یقین هم په دې باندې وکړو، انشاءالله الله پاک به زموږ دنیا او آخرت دا ښایسته کوي. پخوا به یو آیات دا خپل اثر ښودو. ابراهیم علیه السلام په اور کې ور واچو. دغه ځای کې زموږ د قرآن مجید د یو آیت تلاوت شوی دی، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم. ای اور په ابراهیم علیه السلام باندې سلامتیا وله شه. ابراهیم علیه السلام باندې اور د سلامتیا وله شو و نه سوځېدو. یو آیت خپل دومره برکت دا ښکاره کو. یونس علیه السلام د مۍ په هیټه کې په 3 تیرو کې محترمو دا پروتو. دغه ځای کې زموږ د قرآن مجید د یو آیت تلاوت شوی دی. الله پاک یونس علیه السلام د هغې غم مصیبت نه را بچ کو. نو که موږ هم په اخلاص باندې لګیا یو انشاءالله العزیز زموږ مسایل به الله پاک حل کوي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې غادیانو او سمودیانو باندې الله پاک داسې تیزه سیلۍ هوا راوستله چې دوی د کمرو نه راویستل په هوا کې کړل او راولټی راواړتول په ځمکه باندې. عمر صاحب قسم خوري، زما د الله پاک په ذات باندې قسم وي، زما په لاس کې قرآن مجید وي
او دغه رنګې ټولې سیلېګانې دا راښکاره شي او دا را روانې شي او دا غواړي چې دا عمر د ریزیان لر کړو، وایي زما پلو نشي ړقولی ځکه چې زما لاس کې دا قرآن دی. نو کوشش محترم وکړو چې په قرآن باندې ډېر زیات مضبوطیا سره عمل دا وکړو. فرمایي چې کوم یو سړی د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه کوي، د دې سړي به الله پاک هر یوه دعا دا قبلوي. بسم الله دا د حضرت سلیمان علیه السلام اسم اعظم دی. د دې په وجه باندې ملکه بلقیس سره یې نکاح محترمو دا شوې وه. موږ قرآن مجید کې وګورو نو بسم الله یو ځای کې هم نه نازل شوې، صرف په یو ځای کې الله پاک بسم الله نازل کړې ده او هغه هم په صورت نمل کې الله پاک بسم الله دا نازل کړې ده. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا بسم الله الرحمن الرحیم سلیمان علیه السلام ملکه بلقیس ته لیږلې وه. د دې په برکت باندې الله پاک د هغوی خپل منځ کې نکاح وکړله او دغه رنګه د یمن چې کوم سلطنت و دا هم حضرت سلیمان علیه السلام ته دا میلاو شو. نو په دې اسم اعظم باندې څومره سوالونه کېږي انشاءالله العزیز دا ټول به دا قبلیږي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته، خو د هغې نه مخکې د وظیفې چې کوم فواید دي هغه دا دي. یو سړی کو د ځان د حفاظت دپاره وایي چې الله پاک دې ما محفوظ وساتي دشمنانو نه، بسم الله الرحمن الرحیم د روزانه دا وپېروئ انشاءالله العزیز دشمنانو نه به په امان کې وي. یو سړی کو دا غواړي چې یاره زه دې د غلو نه په امان کې شمه، دا وظیفه دې وکړي. که څوک دا غواړي زه د شیطانانو نه په امان کې شم، دا وظیفه دې وکړي. دغه رنګ یو سړی دا وایي زه د خراب مرګ نه په امان کې شم، دا وظیفه دې وکړي. یو سړی وایي چې زه په هر ځای کې محرومه کېږم او څوک مالې حصه نه راکوي، نو د هغې دپاره دې دا وظیفه وکړي. که څوک دا وایي چې په ټولو حلقو کې زه غالبه راشم او زما د حلقې عزت کوي، دا وظیفه دې وکړي. یو سړی کو دا وایي زما د حافظه دا هم مضبوطه شي، نو دا وظیفه بالکل د هغوی دپاره ده. دا وظیفه د محبت دپاره ده، په دغه طریقه باندې وشي او چې کوم محبوب دی اوبه په هغې باندې دم کړی شي او دا محبوب باندې به وڅکلی شي انشاءالله العزیز دا وظیفه ډېره زیاته پاورفل ده. فرمایي چې د ښځو د خاوند منځ کې اختلافات وي، د رونو خپل منځ کې اختلافات وي، د خویندو څومره چې حل کوي د هغوی خپل منځ کې اختلافات وي، نو د هغوی لپاره دا وظیفه دا کولی شي، ځکه چې په دې کې اسم اعظم دا موجود دی او زبردسته کار وکوي. دغه رنګه څومره پریشانۍ دي، څومره مشکلات دي، تکالیف دي، که د هغې لپاره وویلی شي انشاءالله العزیز الله پاک به دا ټولې پریشانۍ دا ختمې کړي. څومره د انسان حاجتونه دي، د ټولو حاجتونو د حل لپاره د بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه د تاسو لازمي ونیسئ. نو راځئ چې د وظیفې طرف ته. نو اول موږ 11 پیرې درود پاک وایو. چې کله موږ د مانځه درود شریف 11 پیرې ویلې، بیا به د هغې نه بعد 2 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم دا وایو. بسم الله الرحمن الرحیم دا به 2 پیرې وایو. بیا به د هغې نه بعد سترګې پټې کړو او زموږ چې کومه دعا ده د الله پاک نه په جړه باندې دا وغواړو او داسې الله پاک ته ووایو چې پروردګاره ستا محبوب باندې دا کلام نازل شوی دی او ستا محبوب فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي د هغه به ټول حاجتونه مرادونه پوره کېږي. دغه رنګ د پیغمبر علیه السلام واسطه ورکړي الله پاک له او پوره یقین باندې دا وظیفه وکوي انشاءالله العزیز دا وظیفه به ډېر زیاته زر اثر وکړي. کمې وظیفې چې د حضرت سلیمان علیه السلام له حکومت ورکو نو موږ له نشي راکولی. کومه وظیفه چې الله پاک د هغې په برکت باندې ملکه بلقیس سره ولې نکاح وکړله نو د رشتې لپاره ډېره زیاته زبردست او پاورفل وظیفه د محترمو ده. نو کوشش وکړو دا وظیفه په خپله هم وکړو او ملګرو سره هم شیر کړو. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.